اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګرانو وروڼو د بلوچستان عوامو چای چې د هر قبیلې څخه زه ټولو ته سلام پیش کوم. زه د شهید بلال بابا یم چې کومه واقعه د موږ سره په هزارهټون کې سوې وه. زه د هغه شهید بابا یم. نو ما دا خبره کوله چې نن داسې د پرون راهیسې پر میډیا باندې دا خبرې چلیږي، دا سلسلې چلیږي چې دا خلکو په خپله معاهده کې دا اتمه معاهده لیکلې ده، د اتم نمبر یې لیکلی دی چې په دې کې دا د بلال شهید چې کوم قاتلان دي دا بېګناه دي، دا د ریاسي. نو زه دا خبره کوم دا ټول خپل د بلوچستان عوام ته، سیاسي پارټیانو ته، هره پارټۍ چې د انجمن تاجران ته زه دا خبره کوم چې تاسې سوچ وکئ د ځانه سره چې دا خلک بېګناه دي او که ګناهداره دي. په کومه ورځ چې د موږ سره واقعه سوې وه دا خلکو ګردو موږ ته سات راکړی و، کور ودانۍ یې وایو. نن هم زه دوی ته سلام کوم. زه د دوی په هېڅ رقم شکریه نسم ادا کولی. دو د ما سره دغسې فاتحه کړې وه، دغسې را سره ولاړ وه، تر نن هم را سره ولاړ دي. او نن چې دغه خلکو دغه کیسه پیښه کړې ده چې مثلا دا په مچ کې چې دا واقعه پیښه سوې ده، یعنی واقع خو په بلوچستان کې پیښیږي، دا دردناکه واقعې، یعنی موږ ته څونې واقعه را پیښه سوله د بلال شهید. زما بلال کومه ګناه کړې وه؟ یو څوک دې ووایي چې بلال دغه ګناه کړې وه. نو اوس ما خپل د پارټیانو څخه، د ټولو پارټیانو څخه، یعنی د ټولو د بلوچستان د عوامو څخه، د تجارانو څخه، د عوامو څخه، د لوی د کوچني څخه دا درخواست دی چې مثلا د ما سره ظلم سوی و، تر نن هم تاسې وایاست چې ظلم سوی د پرون راهیسې پر میډیا باندې ډېر بد حال دی چې د بلال د تصویرانو یعنی ظلم سوی دی. نن ورځ دوی په دغه اتم لمبر کې لیکلی دي چې دا کوم قاتلان ګرفتاره سوي دي، دا کوم کسان چې دي دا بېګناه دي. نو دا خو ګورمنټ ثابته کړي دي چې دا ګناهداره دي. او که چیرې دوی دا مطالبې کوي چې مثلا دا زموږ دا مطالبه کې دي دا هیله سي، نو بیا خو نه زموږ د ګورمنټ حیثیت پاته سو، نه زموږ د ججانو حیثیت پاته سو، نه زموږ د عدالتو حیثیت پاته سو. بیا خو نو هر سړی به مړی پر روډ باندې ایږدي چې پلانی کار به کوو او پلانی کار به کوو، سودا یې به کوو. نو بیا به موږ دغسې سوداوې کوو. بیا خو نو چې دا ججان ناست دي په عدالتو کې یا پر دا سیټانو باندې زموږ غټ غټ الله افسران ناست دي، بیا خو نو د دو هېڅ عزت نسو پاته. زه په خپله ما درنه وکړله د بلوچستان عوام د ما سره مدد وکړي، که پښتون و، که بلوچ و، که سندی و، که هر زبان والا و، د ما سره شرکت وکړي. زما د بچي قاتلان ګرفتاره سوله او نن ورځ دوی وایي چې دا بېګناه دي. ما ته ډي سي صاحب رالی، بادیني صاحب، زه د هغه ډېره شکریه ادا کوم. زما غټ غټو افسرانو زه شکریه ادا کوم چې ماته وویله چې موږ ستا د بچي قاتلان ګرفتاره کړي، ته نور څه غواړې؟ ما ورته وویل چې زما د بچي قاتلان ګرفتاره سوه، زه نور هېڅ نه غواړم. نه زه کښېنم چې زما ته روپۍ راکوي، نه زه کښېنم چې پلانی کار زما وکړي، نه زه کښېنم چې زما پلانی مطالبه ده. زما دا مطالبه ده، د ما سره ظلم سوی دی، زما بچی داسې په بېدردۍ شهید کړی دي، دوه ځوانان نور د ده سره ورسره وه. یعنی دا زما بچی پر دا رقم شهید کړی دي چې هغه د کتلو نه و. زه یې پخپله نه ورپرېښولم، ګورمنټ چې د ده پوسټ مارټم وسو، د ده د جسم صفایي وسوله، بیا یې زه وربستم ورته ویې هغه ویډیو هم پرون شیر سوې وه، خلکو به لیدلي. یعنی د ما سره دونې ظلم سوی. هغه ظلم د ما سره چا وکړي چې دا نن بېګناه دي؟ هغه ظلم د ما سره چا وکړي؟ نو خو هغه د دوی خلک دي، هغه خلک دي دوی موږ ته په لاس راکړي که دوی وایي دا بېګناه دي. زما بچی په حمام کې ټوټې کوي، چا په غچي وایي، چا په کلیپ وایي، چا په چیشي وایي. یعنی زما بچی را ټوټې کوي، د ټوټې څه بعد هغه د دوی سیچو ورته ولاړ دي، دا خلک د امامه راباسي. بیا دا راواخیسته، د دوی بې حرمتي وکړه، د دوی څه کپړې وایستلې، دوی یې لس لپړ پر روډ باندې وغورځول. بیا په دغه هزارهټون کې دنیا تېرېده، هم یې ښځه تېرېده، هم یې نر تېرېدی، هم یې سړی تېرېدی، هم یې اغلوک تېرېدی، هم یې کوچنی. دا انسانان یې په ډبرو ویشتل. ولې ویشتل؟ 4 ګنټې دا کیسه هلته شروع وه. دغه وزیر اعظم په هغه وخت کې نه و، دغه وزیر اعظم صاحب هم په هغه وخت کې و.
دغه زموږ غټ غټ افسران به هم په هغه وخت کې وه 4 ګنټې دا کیسه شروع وه لکن دا بوج ما پر هیچا وانهچوی نه مې مطالبه وکړه نه مې شی وکړي زما د ټولو نه غټه دغه مطالبه وه چې زما د بچي قاتلان بیا ډي سي صاحب ماته رالی چیما صاحب ماته رالی چې ستا د بچي قاتلان ګرفتاره دي ته نور څه وایې بیا په هغه دردناکه ورځ په هغه ورځ چې زما د خولې و د سږمو د ستونو د وینې بوی دی پر ما څه حال و په هغه ورځ پر هېڅ مسلمان دی الله نه راولي په هغه ورځ ما په خپله درنیت اعلان وکړي مال از ما وړونو د بلال قاتلان ګرفتاره سوي دي نور به موږ نه خپله صوبه خرابوو نه به خپل ښار خرابوو نه به چاته نقصان رسوو نه به خپل د ګورمنټ توهین کوو ګورمنټ د موږ سره ولاړ دی انشاءالله موږ ته انصاف راکوي او انصاف به راکوي نو تر ننه دا دی د بلال پر 29 تاریخ باندې 9 میاشت پوره سوله د بلال پر 29 تاریخ باندې 9 میاشت پوره سوه عدالتونه چټي سوه نه کسان د دوی باندې 4 اشتهاریان دي په دې کې خاص ملزمان سته چې د جواد په نامه دي د فوجي په نامه دي دوی وایي دا بېګناه دي ولې دا زموږ مرګ و دا زموږ خونه ګورمنټ نه لري وزیر اعظم نه لري دا وزیر اعظم زموږ وزیر اعظم نه دی دا ډي سي صاحب زموږ ډي سي صاحب نه دی دا ګورنر صاحب زموږ ګورنر صاحب نه دی دا وزیر اعلی صاحب زموږ وزیر اعلی صاحب نه دی دا یې کار د دوی دپاره جوړ شوي دي نو موږ ولې نورې مطالبې نه ورته ایښولې نو موږ خپل د قاتلانو سره کار و زموږ قاتلان ګرفتاره سوه دغه کسان زموږ د بچي قاتلان دي زما د ټولو پاټیانو څخه دا درخواست دی د انجمن تاجران څخه دا درخواست دی د بلوچستان د ټولو عوامو څخه دا درخواست دی زما دا درخواست دی چې دغه زما د بچي قاتلان دي دا سودای به نه کوو دا سودای به نه کوو د پرون رئیسي پر میډیا باندې څال دی تاسو خو د میډیا وګورئ او زما خصوصا د وزیر اعظم صاحب څخه دا درخواست دی د وزیر اعظم صاحب څخه که د دوی وزیر اعظم دی زموږ هم وزیر اعظم دی انشاءالله زموږ په درنه کې بیا په دا 9 میاشت کې بیا تر دا ننه پورې انشاءالله زموږ د ګورمنټ هېڅ څوک نه دی ګایدلی خلاف نه ګایېږو موږ په خپل ګورمنټ په خپل ججانو په خپل وکیلانو په ټولو زموږ بروسه ده چې موږ ته به انصاف راکوي نو دا وزیر اعظم صاحب ته زما درخواست دی چې وزیر اعظم صاحب ته زما وزیر اعظم یې که د دوی وزیر اعظم یې ته نن راسه د بلال مور وګوره د بلال مور وګوره ته نن راسه د بلال پلار وګوره ته راسه زه بری ګرده شپه نه یم بیده سوی چې ګرده ورځ ما د بچي تصویران پر د سوشل میډیا باندې چلېدم او سترګه نه ده پټه کړې نو وزیر اعظم صاحب ته زما په زړه باندې هم لاس چېرده دا په هېڅ قطعاً په هېڅ صورت دا د دوی اتمه کیسه چې ده دا زه نه منم زما د ټول خپل د پاټیانو څخه دا درخواست دی چې تاسې هلته ورځئ د دوی درنې ته تاسې ورځئ د دوی پاتې ته تاسې به ورته وایاست چې دا تاسې څه شي لیکلي دي دا تاسې څه شي لیکلي دي دا خلک قاتلان دي دا خلک نامزده قاتلان دي د غیر خو ګورمنټ ډېر خلک نیولي وه دو خپل اقبال جرم کړی دی دا خلک ثابت شوي دي چې قاتلان دي دوی نن ورځ دا کیسې کوي چې دا قاتلان د موږ څخه خلاصوي نو دا دهشتګردان نه دي دا قاتلان څه شي دي یو انسان دغه رقم وژني هېڅوک یې نه وژني چې د دنیا خښته ایښول سوې ده چا انسان داسې نه دی وژلی لکه بلال چې دوی وژلی دي اصلي کې چې دغه کوم کسان ناست دي دا دوی چې دي دغه د دوی کسان دهشتګردان دي دوی د دهشتګردانو پشت پناهي کوي دا د موږ څخه خلاصوي دا موږ په هېڅ صورت خلاصېدو ته نه پرېږدو که داسې چې دا خلک یا زما وزیر اعظم صاحب یا زما ډي سي صاحب یا زما وزیر اعلی صاحب دا خبره د دوی سره ومني دا اتم نمبر خبره د دوی سره ومني نو بیا زموږ هېڅ دا نور نه وایو زه د بلال خاندان دی مور یې ده بیا د ګورنر زو مخته یا د هایکوټو مخته یا د سیشن کوټو مخته پر سر باندې په ټول ږدو لکه څنګه چې نن ورځ بلال ریکارډ شي په ټوله دنیا کې چې داسې مظلومه انسان شي څوی دی د هر چا پر موټر د تصویر لګېدلی د هر چا پر رخشه د تصویر لګېدلی د هر چا پر زړه د تصویر لګېدلی بیا به د بلال د مور د پلار او د کوچني وړونو تصویران هم ولګېږي چې دوم دا د ځان پر قربان کوي ځان ته ور واچوي دا د دوی اتمه کیسه موږ نه منو چې د پرون رئیسي چلیږي دا چې ما وویل زه خپل د قانون احترام کوم زه خپل د افسرانو احترام کوم زه خپل د پوج احترام کوم زه خپل د ایجنسیانو احترام کوم زه خپل د پولیسو احترام کوم زه د ډي آی جي صاحب احترام کوم زه د ډي سي صاحب بادینی صاحب احترام کوم زه د ثاقب صاحب احترام کوم ما په دوی بروسه کړې دا 9 میاشت کېږي چې زه خاموشه ناست یم په خپل ججانو په خپل عدالتو ما بروسه کړې چې انشاءالله ما ته انصاف ملاویږي زه پر هغه خپل انصاف ناست یم قناعت مې کړی دی نه مې چاته
ته ژړلي چې پیسې راکړه، نه مې دا حکومت ته ویلي چې پیسې راکړه، نه به حکومت تر اوسه پورې ما ته راکړي، نه موږ نور خواهشات په دې کې پوره کوو. زموږ د زړه ټوټه د موږ څخه جلا سوې ده. د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ سودا یې به نه کوو. زما د وزیر اعظم صاحب څه هم دا درخواست دی، که ته د دوی وزیر اعظم یې، زما هم وزیر اعظم یې، زه هم د دغه ملک یم. ګوره ما دا ملک بچاو کړی دی، ما چې دی د کوټې ښار بچاو کړی دی. دا د کوټې په ښار کې د دا ډي سي صاحب سره حال وکړي، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعظم صاحب دې د دا ډي آی جي صاحب سره حال وکړي، د چیما صاحب سره، چې په هغه ورځ دا ښار چا بچاو کړی؟ ما بچاو کړی دی. ما قرباني د دا ښار دپاره ورکړې. زما د زړه ټوکره جلا سوې وه، عوام ډېر په جوش کې وو، لیکن ما د عوام ته وویله چې زما د بچي قاتلان ګرفتاره سوي دي، زما د بچي قاتلان ګرفتاره سوي دي، د اوشه څخه کار واخلئ. زموږ ستاسو خو همدغه مطلب دی چې زموږ د بچي قاتلان ګرفتاره شي. هغه ګرفتاره سوي دي. زما په درنه کې، زما په پرنس کانفرنسو کې، په ټولو کې ما خپل د عوام خدمت کړی، ما خپل د ګورنمنت سرلوړي کړې ده، ما خپل د ګورنمنت چې دی صفت کړی دی. یعنی تر نن زموږ په درنه کې 4 انې نقصان چاته نه دی رسېدلی، نه موږ مطالبې چاته ایښي دي. زموږ غټه مطالبه دا وه چې زما د بچي قاتلان ګرفتاره سوي، نامزده قاتلان دي، په جیل کې ناست قاتلان دي چې د دوی ضمانتونه لا نه کېږي. که چیرې دا کار وسي نو بیا خو نه زموږ په عدالتو کې احترام پاتې سو، نه زموږ په افسرانو کې دا احترام پاتې سو، نه زموږ په وزیر اعلیو کې دا احترام پاتې سو. بیا به نو هر سړی مړی راوي پر روډ بېږدي او مطالبه به کوي. زه د ټولو څه دا درخواست کوم، د ټولو سیاسي پارټیانو څخه دا درخواست کوم چې تاسې دا ولې نه راپورته کوئ چې دوی په دا 8 نمبر کې دا خبره لیکلې ده، دا تاسې ولې نه په واضح کوئ؟ دا ولې نه په واضح کوئ؟ دا په هیڅ صورت زه نه منم، دا په هیڅ صورت زه نه منم. که د بلوچستان عوام، که د پاکستان عوام، که د ما سره ودرېږي چې هر زبان وایي، که نه ودرېږي، زه یم د بلال والده ده او د هغه کوچني وروڼه دي او د هغه کوچنۍ خور ده. قسم دې به د خدای په ذات چې پر سم روډ باندې د ګورنر وځو مخ ته ځان سوځم، ځان دا ریکارډ هم زه ایږدم، دا تاریخ هم زه ایږدم. زما د بچي قاتلان دي، زه خپل عدالتو ته په انتظار یم. دا 2 میاشتې کېږي چې ما ته انصاف میلاویږي. ما په خپل عدالتو بروسه کړې ده، دی ولې نه پکوي؟ یعنی دی نن ورځ دا د لیکلي دي چې دا دې بېګناه دي، دا دې ایله سي. نو چې دا بېګناه دي چې د امامه دا خلک راوتل او دا زما بچی په هزارټون کې شهید کړي، ستا په ایریا کې شهید کړي، ستا په امام کې شهید کړي، دا وڅوک؟ نو خو ته به په هغه ورځ راولاړ شوی وایي چې دا بېګناه دي، دا خلک دغه و دغه ستا د بچي ملزمان دي. د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ زه زیاتې خبرې نه کوم. زما خپل د وزیر اعظم صاحب څخه هم دا درخواست دی، زما د وزیر اعلی صاحب څخه جان کمال صاحب څخه هم دا درخواست دی، ما د ډي سي صاحب څخه هم دا درخواست دی چې هر څه کوئ زما د بچي سودا به نه کېږي. زه ځان سوځم، که عوام د ما سره درېږي که نه درېږي، زه خپل صوبې ته، خپل ملک ته د 1 انې نقصان نه رسوم. زه ځان سوځم، زه ځان سوځم. بس دغه زما پیغام دی. دا زما پیغام ټوله دنیا در سره شیر کړي. دا زما تر وزیر اعظم صاحب پورې دې هم ورسېږي، تر ډي سي صاحب سره دې هم ورسېږي، تر ډي آی جي صاحب پورې دې هم ورسېږي. زما په دوی بروسه ده، احترام یې لرم. بس زما دا وینا ده.